یو کس وایي چې ما اورېدلی چې په کائناتو کې اول درجه د الله جل شانه ده، بیا دویمه درجه رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله ده، او دریمه درجه د ابراهیم علیه السلام ده. آیا دا دریمه درجه والا خبره درسته ده؟ الله جل شانه الله ده، هغه سره درجه مه ذکر کو، بلکې الله د ټول کائنات دا غری. دا سوای چې په مخلوق کې څوک افضل دی، دا تپوس په ټول مخلوق کې افضل ترین هستی هغه سید الرسل خاتم النبیین دی. بیا دا تپوس کو چې په دنیا کې کومه طبقه افضل ده، نو انبیاء کرام په ټولو کې افضل دي. بیا په هغې کې اولو العزم انبیاء دي، په هغې کې د ابراهیم علیه السلام خاص صفت دی، خاصیت دی، د موسی علیه السلام خاص خاصیت. ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله لقب ورکړی شوی دی، موسی علیه السلام ته کلیم الله، د خدای سره برای راست خبرې کړي دي، الله پاک یې لیدو نه خو اواز یې اورېدو. بیا داسې وایه چې د پیغمبر علیه السلام په امت کې څوک افضل دي، نو صحابه کرام افضل دي په نورو باندې. بیا داسې تپوس کو چې په صحابو کې څوک افضل دي، نو په صحابو کې بیا حضرات خلفای اربعه ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی مرتضی دا افضل دي. بیا داسې وایه چې په دې کې افضل څوک دي، نو په دې کې افضل اول دا صحابه وایي، ښځه نه ویم. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې موږ به کله خبره کوله نو موږ به وی ابو بکر ثم عمر، او بعض روایتو کې دي ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. ابو بکر دی، بیا عمر دی، بیا عثمان دی. نو ابو بکر صدیق په ټولو کې افضل دی، بیا حضرت عمر فاروق صاحب دی. البته بیا وروسته بعضې قوم داسې راووتو چې هغوی وی چې علي صاحب په عثمان صاحب باندې افضل دی، هغوی ته تفضیلیه فرقه وایي، او علویین او بعضې عثمانیین هغوی وی نه عثمان صاحب افضل دی. او د جمهورو ترتیب هم دغه دی، اول ابو بکر دی، بیا عمر فاروق دی، بیا عثمان ذوالنورین دی، بیا علی المرتضی دی رضی الله عنه.